ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة بقرة شروع د سورة بقرة 243 نمبر آیات دی. د دې ځاینا څلورم باب دی د دې سورت اخیره. په دې کې یا ترغیب ورکیا جهاد فی سبیل الله ته، او انفاق فی سبیل الله ته، بیا ذکر کیا د شرایط د امیر د جهاد او بیان د حکمت د جهاد کوي. امام قرطبی رحمه الله نقل کړی دی چې بنی اسرائیلو کې څه خلکو هغوی باندې طاعون مرض لګېدلی و، او په طاعون مرض باندې دوی مړه شولو ډېر. بیا د علاقې خلکو مشوره وکړله وی کو چرته دوباره طاعون مرض په منګه باندې ولګېدو نو بیا به منګه دا کلی پریږدو او د دې علاقې نه به وځو. په دویم کرته باندې طاعون مرض په دی باندې ولګېد، دی کلی پرېښودلو چې کومې علاقې له لاړه هلته پې جبریل علیه السلام آواز وکړو چغه 10,000 کسان دا مړه شو. په دې کې اشاره ده دې خبرې ته او دا کنایه ده چې جهاد د وجې د مرګ نه مه پرېږدئ. مرګ دا په جهاد کې نشته. بني اسرائیلو کې دغه یو جماعت او ډله وه، دیا د طاعون د مرض د وجې نه کلی پریښی دی، نجات یې نه دی موندلی او مړه دی، نو د مرګ اختیار د الله سره دی. دویم قول دا دی چې کله فلسطین دا د جبابرهو په قبضه کې او دی ته د وخت پیغمبر حکم وکړله چې جهاد وکړي د پاره د ازادۍ، دی ویله جهاد کې مرګ دی، و دای د وجې نه دی د علاقې نه ووتل، جهاد یې پرېښودلو، جبریل علیه السلام پې چغه وواله مړه شولو. اشاره دې خبرې ته ده
چې په ترک الجهاد په پرېښودلو د جهاد کې حیات نشته، ژوند د ژوند او د مرګ اختیار دا د الله سره دی. الم تر الی الذین خرجوا، هر کله چې اصلاح الله د کورونو وکړله، اتلس احکامات یې د پاره د کور د جوړ جاړښت ذکر کړه، نو الله اوس ویا دغه احکامات او الله دا قوانین اوس په ملک کې رایج کوي او وزیا جهاد وکي، نو ترغیبا جهاد ته ورکي. الم تر لایت نګوري الی الذین کسانو ته خرجو چې دی وتیو من دیارهم د کورونو خپلونا وهم الوف او دی په زرګونو، بعد ویا 8000، بعد وی 10000، بعد ویا 10000، بعد وی 40 او بعد په سیرین وی اویاو. عبد الله بن عباس وی 4000 او بار کې د قرآن کریم نه داغی تعداد معلوم نه دی، خلای په زرګاو مخلوق ولی تلیو. حذر الموت، لا دیر د مرګنا، فقال لهم الله ویلا دیو تعالی موتو مړشی، موتو مړشیا، ثم احیاهم، بیا الله ژوندي کړل دی ولرا. دا څرنګه ژوندي شو؟ دا وروسته واقعه را روانه ده. حزقیال یا حزقیل علیه السلام په دې کلي تېرېدو او دا خلک مړو، هغه ولیدله او هغه د الله نه سوال وکړو، دعا چې یا الله دا خو بني اسرائیل دي او دیا باندې نیټې لا پوره شوي نه دي. ثم احیاهم، بیا ژوندي کړه الله دې ولرا. ان الله، یقینا الله تعالی لذو فضل علی الناس، خامخا فضل والا دی په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس، لیکن زیاد د خلکو نه لا یشکرون، شکر نو بس. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. دا خطاب دی امت د محمد رسول الله ته چې تاسو جنگ وکیا، د مرګ نه ویریږئ مه، جهاد دا مه پرېږدئ، مرګه تعلق د جهاد سره نشته، بوزدلي الله مه کوئ د وجې د مرګ نه. وقاتلوا، الله وجنګېږئ فی سبیل الله په لاره د الله کې، واعلموا پوه شئ ان الله، یقینا الله تعالی سمیع اورېدونکی دی، علیم پوه ذات دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ترغیب ورکیا انفاق فی سبیل الله ته. من ذا الذي، الا څوک دی کس یقرض الله چې قرض ورکي الله لرا، قرضا حسنا، قرض ښایسته. قرض څه ته وایي؟ هر هغه شی چې ته د هغه بدل غواړې ای ته قرضه وایي. قرض چې کله ته ورکې نو د هغې دپاره خپل شرایط دي قرض حسن له. یو به قرضه د حلالو نه ورکې، دویم به خالص لوجه الله لی، درېیمه دا چې چاله ورکې نو هغه به عاجزه وي، څلورمه دا ده چې چاله ورکې د هغه نه به د خدمت تمه نه کې، پنځمه دا ده چې چاله ورکې قرضه نو په هغه باندې به تکبر نه کې چې ځان لوی وګڼې او هغه سپک وګڼې. داسې به نه یا چې زوړ شي نو بیا خیراتي شي، نه چې ستا خوښ وي او بهتر مال وي. من ذا الذي، الا څوک دی کس یقرض الله چې قرض ورکي الله لرا، قرضا حسنا، قرض ښایسته.
ویضاعف له الله به دوچن کې دلرا ضعفا کثیره په دوچندېدلو ډېرو سره. والله یقبض الله تعالی تنگیا روزی لرا ویبسط الله فراقیا روزی لرا. اشاره ده خبره ته وته انفاق فی سبیل الله کې نو کله کله شیطان وسوسه چې مال بکم شي. الله وینا د روزیا فراقی او دارنګیا د مالداري دا د یو چا سره دی؟ د الله سره دی اختیار. دا د بندگانو سره الله وینا دی. والله یقبض الله تعالی تنگیا روزی لرا ویبسط الله فراقیا روزی لرا. و الی ترجعون او خاص دی الله تبا واپس کړی شیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. دا دوی مواقع ذکر کئی. الم تر لایت نگوری للملأ مشران او جماعتا من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل تا من بعد موسی چارو سود موسی علیہ السلام نا باین پسیرمو یوشع علیہ السلام پیغمبرو او باز ویا چنا دا پیغمبر سمعون علیہ السلام او دا علاقه افراسیم نومی علاقه دینا بیت المقدس زادولو پاکی عمالقه نومی قوم بادو او دیو تا حکم وشد جهاد. سلور سوا کسانی تی گرفتار کړه د بنی اسرائیلون او دا غین غلامان جوړ کړه او د دې سره چې کما تختیویه د تورات موسی علیہ السلام له چلنا ور کړی وی او کم صندوق پاکیا امسا د هارون علیہ السلام او د موسی علیہ السلام هغه صندوق تینا عمالقه واغست. نو چې کله دی بدتر شکست وخوړلو او سات په سات باندې به کمزوري کېدل نو د وخت پیغمبر لرال مطالبه د دې وکړله چې دا مالقه په منګ باندې زورور دي. نو دا یو وجدانه چې هغه امیر شته دا امیر ما تحت دلاندې جهاد کوي او جنگونه کوي نو کامیابی ترلاسه کوي. زمنګ امیر د جهاد نشته منګ چې د شکست سره مخامخ یو نو دا بنیادی وجدانه چې امیر نه. نو پیغمبر د وخت لرال مطالبه وکړه منګلا امیر د جهاد باچا د جهاد مقرر ک. باچا چې کله د جهاد مقرر شلو دی پای باندې اعتراضات کول ودا د باچای لایق نه دی. اعتراضات رسول الله وی او بیا د امیر شرایط الله ذکر کړی دی چې د امیر شرایط د کې موجودو. الم ترى لایتنا گوری للملائ مشران من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل تا من بعد موسی رسد موسی علیہ السلام نو اذا قالوا لنبی کلی چی ویلا دیا پیغمبر تا لهم د دیو ابعث لنا والمنگ لمقرر کا ملکن باچا. مراد تینا دلتا امیر دی جهاد مانا دا باچا. نقاتل فی سبیل اللہ من بوجنگیو فلارد اللہ کی. قال وی ویلا هل عصیتم دلتا حل پا مانا دا قد بانی دی. هل عصیتم یقیننا نزدیدا چتا صبح ان کتب علیکم القتال کو پرس کړی شیا پتا صبح جنگ کول الله تو قاتلو چتا صبح ون جنگی گئی. یعنی جنگ بتا سو ون کیا و جهاد دبانی چرته پرش دیکھے عبرت دیا دی خبری تا چې ګورا جنگ با د کثرت د دشمن د وجه نه پریدي چې دشمن ډیر یا او ته کمزور یا
نو د دې د وجه نه جهاد مه پرېږده. ولې د الله امداد او نصرت دا د کمزورو سره ورسره وي، او چې کله ته ناس کې او غرور په اسلحه باندې کې او په اټم باندې کې او په جهازونو او په افواجو باندې، نو بیا به د الله نصرت د سره نه وي، ځکه نظر به په غیر الله وي. ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کو پرشیا په تاسو باندې جنګ، نو جنګ به ونه کوي. قالو دی ویلا وما لنا، او څه عذر دی موږ لره، الا نقاتل فی سبیل الله، چې موږ به نه جنګېږو په لاره د الله کې. ما لنا زموږ دپاره په ترګه د جهاد د پرېښودلو باندې څه دلیل دی چې موږ جهاد پرېږدو او جهاد نه کوو. الله نقاتل فی سبیل الله، چې موږ جنګ نه کوو په لاره د الله کې. وقد اخرجنا، یقینا موږ ایستلی شوي یو من دیارنا، د کورونو نه، و ابنائنا، او د بچو نه. د دې په کورونو کې د جالوت قوم آبادو، مصر او فلسطین، او د دې وی 400 الکان دا غلامان کړي. فلما کتب علیهم القتال، هر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنګ، تولوا، نو وګرځېدل او مخې واړولو، الا قلیلا منهم، مگر کم کسانو د دیونه، چا دې حکم ته غاړه کېښودله. څومره عددو 314 کسانو، څومره چې د بدر صحابه و. والله علیم، الله تعالی پوهې دی بالظالمین، په ظالمانو باندې. مراد دلته د ظالم نه بزدله دی، چې د ویرې د مرګ د لاسه جهاد کله پرېږدي. وقال لهم نبیهم، ما ویلا دیو ته پیغمبر د دیو، ان الله قد بعث لکم طالوت، یقینا الله مقرر کړی دی تاسو لره طالوت ملکه، باچا، امیر د جهاد. تاریخ کې وایي چې دا سړی په اولاد د بنیامین کې و، د یعقوب علیه السلام چې کوم بچی و، د یوسف علیه السلام ورور، او باندې د تاریخ کتابونه لیکي چې دا افغانی و، په نسل د افغانیانو کې و. دا نوم یې طالوت، ملک امیر د جهاد. قالو دی ویلا انا یکونو له الملک، څرنګې به شي د لره باچایي، علینا په موږ باندې، ونحن احق بالملک، او موږ ډېره لایق یو د باچایي، منه د دنه. دا تکبر دی د دی. دی د ویل چې امیر د جهاد به چېرته مالداره سړی یا به خانداني سړی. نه، قرآن کریم کې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمن الله ته سړی یا متقي، پاکې تقوا پکې وي، پکې شرایط د امیر یو. ولم یؤت سا، نه دی ورکړی شوی د لره فراقي من المال، د مال. دا مالداره نه دی، لکه اوس زمانه کې خلک وایي پلاني ته وګوره، پلاني ته یاره دا امیر کېږي یا دا مشر کېږي. نه، لکه دا د دنیایي مالونو او جیدادونو سره تعلق نه لري. شرایط د انتخاب د امیر الله ذکر کوي. قال وی ویلا دا شرایط اصل کې براشي سورت ال عمران کې می تراړولیو په اصول د قرآن کې، پاکې 100 1 او 104 نمبرات کې شرایط د امیر الته ذکر دي. قال وی ویلا پیغمبر، ان الله یقینا الله تعالی استفا، غوره کړی دی د لره علیکم په تاسو باندې. یو وجه خدا را چې دا الله خوښ کړی دی د باچای د امیرۍ دپاره، نو په دې کې تاسو چین چورانه شئ کولی. دویم شرط دا دی
وزادو بسطن فی العلم او الله زیات کړی دا دلرا فراخیه فی العلم په علم کې دا علمیت کامل له پورا دل الله د علم نه مراد دلته څه دی په امور د جهاد باندې دل علم الله ور کړی د جهاد د اصول او دانګیا د ضوابطو نه خبر دی او بل خولدان د علم نه مراد عام فهم دی په اصلاح د معاشري باندې چې دا سړی پوهیږي یا په اصلاح د معاشري باندې دریم شرط دا دی او الله زیات کړی دلرا فراخیه والجسم او په جسم کې مراد نه امام قرطبي ویا د جسم نه مراد څه ده په دې کې شجاعت دی امام رازی رحمه الله قوت دی نو دارنګه امیر د جهاد با د دې بظاهری جسم هم بالکل د سړی په څیرای دا سه بنایا چې خاچي پاچي سپیمه یو طرف ته گئی او شونډې بل طرف ته نه پاک د امیر د پاره شرط دادې چې داغه صورت به مزیداری دا البیت به مزیداری دا بدن به طاقت ظاهری به مزیداری دا سنې چې پوک سلا شوړې ترسي او دانګیا شجاعت بم پکې بہادری بم پکې عام سوربواله تنه مراد چې را ټرک به نشي وړي لکه سړی او چا کناغه رشقي والا تی ویلو صدر پونه میوس آل په یو پیرا کې د نشم دوه بدن وک نو اسیا پیړوانم تنه نه مراد چې اسی چاقي وال جسم او په جسم کې ولا یوتی ملک الله ورکیا با چای لرا مې شاو چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله فراق علم ولادي وقال لهم نبيهم ولادي وتا پیغمبر ددیو ان آیات ملکی خننا نخاد با چای دد آیاتکم چراب شیاتا صلا تابوت فيه سکینه پدې کې با اطمینان وي د زړه دا تابوت دی با کې تورات او د تورات نسخې وي دا ته مالقه ونیولې د موسی علی السلام پټکې هم صاحب کې و د سکینه نه مراد څه دی اطمینان قلبي وته وي یعنی لری کول د غم دا به کله چې دی جنگ کول کنه نو د برکت د پاره به وسدا مخ کې وړو دا مسله چیرې د انبیاء علیه السلام په اشیاء باندې تبرک حاصل اول دا اتفاقی مسله ده روا ده لکه د بخاری روایت ده د مسلم د مشکات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او داسه وببا صحابه کرام جمع کولی په با کې به نور یو با چولی چې مریض له به ور کون الله به شفا ور کوله دانګیا په بدن پس بیا او براخ کلی وغیرہ وغیرہ نو دا ټوله صفات دا پس کیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم را چې کما وبا ټک شوی وی هغه به خارج شولیا جدا بشیا په باندې به تبرک صحابه واصلو دارنګیا په حجۃ الوداع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختان مبارک کله کټ کړه نصحابه کرام هغه تقسیم کړه د چا دوا د چا دریا دا ورسېدل نو کله با چې صحابه کرام بیلتون کا میراث به د پلار پاتې شو نو یو صحابي ویل بسماله د پیغمبر علیه السلام دا ویختان راځه په میراث کې برخه نه علمه یا به پهلې ورسره رسول الله په باندې وبس کلی وی و بس پهلې مال را کې انار په میراث کې برخه نه علمه نو با په سبار سرات لکنه نو تبرک د انبیاء علیه السلام په اشیاء باندې دا جایز زادي کې څه اختلاف نشته دارنګه پیغمبر علیه السلام پټکې دی یا جامه دا صادر دی دا ثابت دی د حدیث مبارکاونه اوس په دې باندې قیاس کول دا پردیا خیرنا پټکی یا خیرنه دا دارنګه د بازیا بدعتیانو ټوپای یره دا څه شي دا خو مال پلانیه بزرګ راکړي یا دا پلانیه وګور په دې باندې تبرک حاصل اول دا جایز نه دي ان کو چر دې پتاور د نه خبانه د تورات د تحفه باندې د ځان سره دی پاکه ارج نشته
یو سړی دا وایي چې یاره دا مې د استاد نښه ده، یا یو پلاني عالم ماله دا قلم را کړی دی دا کافي ده. نو سید آسیا په طور د یادګار باندې خو په دې نیت باندې کېښودله چې یاره دا برکت د دې سره راځي. نو برکته د قرآن کریم د عامه مسله ده چې المبارک فی کل شیء والله، برکته په هر شي کې والله اچوي. نو د انبیا علیه الصلاة والسلام چې دلته کم سکینه وه، نو د هغې نه مراد تورات دی چې په صندوق کې به پروت. نو دا به بني اسرائیلو د جنګ نه مخکې وړلو، نو په هغې باندې د هغې په ذریعه او د هغې په برکت به الله دی له فتحه ورکوله. نو اوس ته دا نشي کولی چې یاره امسار یې د چا ایښي او یا چې د چا د قبر نه د څه راوړي وي، دارنګې خاوره راوړي وي، او یا د چا پڼه راوړي وي، او یا د چا اوبه راوړي وي جوټه، او په دې باندې ته وایې چې برکت حاصلومه، نو دا شرکیات دي ما سوا د انبیا علیه صلات وسلام دي. بیا بعضې خلکو د خپله بازار او د مارکیټ د ګرمولو دپاره د پیسو د ګټلو دپاره په بعضې ځایونو کې د پیغمبر علیه صلات وسلام په نوم باندې پټکې کېښودی، وایي یاره دا د رسول الله پټکې دی، بعضې وایي دا چوغه ده، بعضې وایي دا یختان دي. نو بس دا ټومره ملکونه ختم شو، اوس پاکستان لاهور ته یې ته راوړه چې پټکې ته لاهور ته راورساو. دا تاله درکړی چا دی؟ صحیح تاریخ کې لیکي چې د صحابه کرامو د لاسونو نښې او د پیغمبر علیه صلات وسلام اکثریه د کور څپیلیه وغیره دا په ترکه استنبول کې پراته دي. هلته یو عجایبګر دی او دا د هغو خلکو څه دي په خلافت عثمانیه کې دیو حاصل کړي دي، هلته دا خلک پاتې شوي دي. نو دا شیونه هلته شته، نو د هغې څه نه څه ثبوت او سنده رسی ثابت رسی. لکه یو عالم لیکلی تقی صاحب لیکلی دی چې منګه په عراق کې هلته یو ځای ته لاړو او ما ته چا وویله چې د رسول الله پیلۍ ورسره ده. دا پیلۍ ماته وه او هغې د سپینو زرو په تار باندې تړلې وه په زمانه کې به. نو ویل هغه پیلۍ ته موږ انتظار هغه پیلۍ راویست او هغه هغه پیلۍ په سند سره ثابته کړه چې دا پلاني ته پاتې شوې، د پلاني نه پلاني ته، د پلاني نه پلاني ته، د پلاني نه پلاني ته، او ما ته د پلاني نه پاتې شوې. نو داسې سند سره چې وي نو جایز ده په باندې ته تبرک حاصل کی. لیکن د دې نه ما سوا بعضې خلکو به ویل په کټکوټ کې یاره یو جونګړه ده او په هغه کې د پیغمبر علیه السلام ویښتان دي او ویښته پکې پروت دی. نو بار کې په لا نصدق ولا نسلم، نه تصدیق او نه د دغه شیانو څه قایل یو. دا 1400 کاله وشو، 1400 کاله کې تا ته راورسېد. نو د دې نه ځان ساتل پکاري. بیا نه الله ویې رابشي تاسو له تابوت، دا تابوت چې دی دا به ملائک راوړي، دا نښه شوه که نه، بس تالوته د امیرۍ او د باچایۍ دا نښه شوه. من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وبقیة او باقیه علم بی، وبقیة او باقیه شیا بیا مما دا سنا ترک آل موسی و آل هارون چې پریښي وي آل د موسی او د هارون علیه السلام. ضحاک ویه امام قرطبي نقل کړي دی د باقی نه مراد هغه حکم د جهاد دی چې په تورات کې پکې و. اکرامه ویه مراد د باقی نه باقی نسخې د تورات، او بعض علما چې د نه مراد امسا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام، بعض ویه پګړۍ ده یعنی پټکې دی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام وغیره. تحمله الملائکه چې بار کړي بیا دی ولرا ملائکو. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیا نخې دی لکم تاسو لرا ان کنتم مؤمنین کو تاسو وی مؤمنان. فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې وتلو طالوت بالجنود د لښکر سره، فصل په معنا د خراجه
اے خرج الى القتال وتلا تالوتا د لښکر سره جهاد تلاړې. قال وی لا څومره لښکر وسو؟ باندې علما وایي چې 80,000 کسان ورسره، 80,000. قال وی ویلا ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم بنهر، الله امتحان کون کې ده پتا سبانه بنهر په یو ولا. د دې ولینه مراد نهر د اردن دی او بعد ویا چې د فلسطین دی. اوس مسله دارا چې دا پیغمبر دی نو په ذریعہ د وحی وسو کم شوی او کنا پیغمبر نه دی نو الهام وته شوی. امتحان الامیره د خپل مامورین د خپل مرګرو چې په دې کې د اطاعت ماده شته کنه. لکه بعض خلک په وخه د سهولیاتو کې په اخ دراحاتو کې اخ پلا سینه ټپي، خو چې کله حالات راشي نو بیا په شا باندې زور کوي. نو دا خپل امتحان د ملګرو علی او دا په کار می امیر د جهاد لره چار سړی ته ملګری نږدې نه وای. بعض ملګری د ډوډوړوي او بعض ملګری یا د قصعوي او بعض یا د ثرید ملګری او بعض دا سیا چې په سخته کې. د دې د وجنه فرمای چې سړی ته به دوست نه وي او د دوستۍ لاس بلا نه ورکې تر څو پورې چې دا سره په مصیبت کې یو شوی نه دی چې کله تکلیف راشي کنه او په تکلیف کې اساس سره ولاړ نه. انکه د واده په ډوړې کې غوځه موږ د کلی شاشیر هم د خلکو سوالات غوریا وړي راوړیا، خو چې کله د غټ واری ویني بیا وته ځان ټینګ کې. نو قال ویل ان الله ان لا تعالی مبتلیکم امتحان کون کې ده پتا سو بنهار په یو ولا. فمن شرب منه چا چې وسکلی منه د دغه نهر نه وب فلیس منی نو دا بنیا زماره طرفا. طرف مطلب څه دی؟ فلیس منی ای من جماعتی، نه بیدا زماره تنظیم مرګریا، نه بیا زماده د جماعت مرګریا. ومن لم یتامو چا چې ونسکلی فینه منی خیننا وی بادا زماده جماعتنا. الا من اخترف غرفه مگر سړیا چې را پورته کړه غرفه یولفه بیدیا پلاس پل باندې. لکه خامخا سفر شوی دی نو خلی به موچی شوی نو خیر یو لپه مپه وسکیا خود سینا چې بوتلو تم کار ویلی او رو کټوري ونه ووی. نو بیا چې سفرم شوی او سړی وږي او بډیره کیا نو بیا په خېټه نه درنش او سترګې په نه پټ شي نو دنیا او ځمکې ته مایل شي. نو بیا د سستۍ د وجې نه دا جهاد نشي کولی. مگر سړیا چې را ډکه کړله راویې غسله غرفه یوله په یو چونګې بیدی پلاس. فشربوا منه نو ویسکلی منه د هغې نه الا قلیلا منهم مگر لږو کسانو ونسکلي. نو به چې چا کله اوبه ډېرې کړې که نه نو فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه هر کله چې پورې وتو د نهر نه دا هو ضمیر چا ته راجع دی؟ نهر ته. فلما جاوزه هر کله چې پورې وتلو د نهر نه هو دا تالوت والذین کسان آمنو چې ایمان یې راوړی او معه د ده سره قالو دی ویلا لا طاقت لنا اليوم نشته دی موږ لره طاقت او قوت نن ورځ بجالوت په جالوت و جنودي او په لښکر د هغه. دا لوی افواج دی او غټ خلک دی موږ د دې سره جنګونه نشو کولی. قال الذين ویلا کسانو یظنون چې هغه یقین کاو انهم ملاقو الله چې دی به مخامخ کېږي د الله سره. کم من فئة ډېر کرتا یوه ډله یو جماعته قلیلة لږه غلبت غالبه شوی دی فئة کثیره په جماعت ډېر باندې. موږ لږ کسان یو 314 خو خیر دی موږ به دا 314 کسان دا به د دشمن خلاف منګه او جنګېږو د دشمن خلاف به جنګ کو. باذن الله په نصرت امداد د الله باندې. والله مع الصابرین الله تعالی مرګره صبر کوونکو دی.
ولما برزوا لجالوت وجنوده هر کلا چې بهر شلو لجالوت جالوت تا وجنودي او لخکر داغی تا ولما برزو ای ظهرو الى المیدان ای چې دیا میدان ته څه شو صحرا ته دیا ورداخل شو نو چې کلا ښکاره شلو میدان ته جالوت او داغه لخکر لرا نو قالو وی ویلا ربنا زمنگ ربا افرغ علینا راتوی کپ منگ بانی صبر صبر دا دعا دا چې کله ستا ملاقات د دشمن سره وشي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هم ویلې وه په سورت آل عمران کې براش او دارنګه په حدیثو کې دا راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو د دشمن سره مخامخ شئ نو دا دعا وی اللهم بک اسول و بک احول و بک اقاتل دا په ورځ د بدر باندې ویلې وه ای زمنګ ربا راتوی که په منګ باندې صبر صبر و ثبت اقدامنا او یا الله مضبوط کا زمنګ قدمونو لرا وانصرنا امداد زمنګ سره وکا علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر کې فهزموهم باذن الله پشکاس ورکو دیو دی تالوتیانو جالوتیانو لرا دی د تالوت لخکرا شکاس ورکو جالوت لخکر لرا باذن الله په حکم او اراده د الله باندې وقتل داود جالوت او مړکو داود علیہ السلام جالوت لرا وسوال دلته دا راځي چې داود علیہ السلام کله پیغمبر په لخکر کې وي نو بیا څنګه امیره تعلق جوړېدلی شي حالانکه چې پیغمبران موجود یې نو بل چاته د امیره یا اجازت نشته جواب دا دی چې دا قبل النبوه دا مسله مخکې د نبوت نه ده داود علیہ السلام ته لا نبوت نه دی میلاو شوی او دا په څه کې دی په ځوانانو کې دی نو داود علیہ السلام جالوت مړ چې امیر دا عمالقه ما د خلکو منګړه کې قصې مشهوري کړي نو دا خلکو قصې ویا چې پینلسې مني او دارنګه په وډ باندې خلک د پولیس رات باندې په منډه تیریا نو هغه دا خبره کوي چې یاره تالوت اعلان وکړو کو جالوت شامل کو نو زبا ولا نیمه باچای ورکو او لور با ولا پنیکا باندې ورکو نو داود علیہ السلام د دې حرس لپاره د باچای دا غسل لپاره او د تالوت د لور د نکاح کولو لپاره جالوت قتل کو دا کار د انبیاء علیہ السلام د شان سره مناسب نه دی انبیاء علیہ السلام جهاد د دنیوي اغراضو لپاره نه کوي چا په باچای سله کې یا په چا د نونو سنی کاونه وي دا اسرائیلیان دی دا منګړی دي او دا التبم په سورت سات کې بمراش التما په داود علیہ السلام پسې بیزه خبرې کړې دي او د دین د اسرائیلیات کتب داړک واتاه الله الملک الله تعالی ورکړه د لرا باچای پس تالوتنا چې کله تالوت مړ شو کنه نو حکومت او باچای داود ته پاتې شو بیا خلیفہ وال حکمه او نبوت دلته د حکمت نه مراد نبوت دی وعلمه مما یشاء او الله تعالی خودنه وکړه د تامیم ما د هغه سنه یشاء چې د الله خوښه وس حکمت ذکر کوي د قتال فی سبیل الله د پاره دا کسره به تو کوي دا نمبر دی سرچ دی چې تا ته پم سی دیکھو نه دا دغه کم دیکھو نه چې بیټری وته بدل کو حکمت د جی ذکر کوي ولولا دفع الله الناس کو نوې دفع کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم زن د دیونه به بعضین فزنو باندې ایک الله تعالی دا مشرکان په مؤمنانو نه ټکولې او دیتا د جهاد اجازت نه وي کو نه د پکول الله تعالی نشړل الله تعالی
دی خلکو لرا ځنې د دیونه په ځنو باندې لفسدت الارض نو فساد به شوی وي په ځمکه باندې. څه فساد به شوی وي؟ دا فساد تفصیل واوره سورت حج کې 40 نمبر آیات به د دې څه ولګي. هلته وایي الله یې ګوره فساد به شوی وي. اوس فساد وګوره چې څه فساد یادوي چې جهاد نه وي د مجاهدینو او دا ظالمان الله د دې مجاهدینو په لاسونو نه مردارولی او دا یهودیا د دې مجاهدینو په لاسونو باندې نه مردارولی، نو الله فساد به شوی وي. فساد وګوره د سورت حج په آیات کې دی 40 نمبر آیات د 40 پاره د 18 هلته وایي ولولا دفع الله الناس. د آیات میانس ته ګوره ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. و جهاد الله نوې ګوره ګرجیا او عبادت خانی او د مسلمانانو جماعتونه وغیره دا بلای خلق وران کړي وي. نو ته چې نن سبا دا مدارس سبا دی او تا په دې جماعتونو کې شلېدلې تڼۍ پروت یې او ته اوس ساجده بسترې ګرځې، نو ګوره د هغې وجه دا ده چې مجاهدینو په خپلو وینو او په خپلو بدنونو باندې لوبې وکړې. د هغې د وجې نه دي. بعضې خلک وایي که یاره فلسطین کې مجاهدینو څه له اسرائیل را پکارول، نو هلته چې ستا زما او ستا خویندې میندې هلته اسرائیلو ته غلامانې جوړې کړي، د ماشومانو نه یې غلامان جوړ کړي، د زنانو نه یې وینځې جوړې کړي او بای باندې چې څه مرضي هغه کوي. بیت المقدس یا په قبضه کې نیولی دی. مسلمان د اختر او د جمعې مانځه ته نه پرېږدي او د جمعې او د اختره په منځونو کې بای باندې بمباریانې کوي. نو د دې ژوند نه څه مطلب چې ته ژوندی دی؟ مدیر خبره ویل بې غیرته دی، مخ چې ژوندی ټول مدیر دلی وی بیا به ژوندی بیا خو بې غیرته وي. نه دیلې نه پیدا کړی چې سره ډوډۍ خوره. الله مجاهدینو نه زارېږه چې دی د پکۍ بعضې لره په بعضو باندې څه وایي خجی لفسدت الارض نو فساد به شوی وي په ځمکه باندې. ولکن الله لیکن الله تعالی ذو فضل فضل والا دی علی العالمین په مخلوق باندې. تلک آیات الله د آیاتونه د الله دي نتلوها لای منګې لولو علیکا پتا باندې بالحق د پاره د حق د اظهار چې مسله د حق کارش. وانک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د لېږلې شو انبیاونه یوې. دا صداقت د پیغمبر دی څنګه چې مخکنی انبیاو نو داسې هم ته د هغو نه یوې پیغمبره. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک رسل علی دا پیغمبران اشاره ده آیات سابقه ته مراد ترې نه څه دی؟ انک لمن المرسلین. نو دا پیغمبران الله وایي منګه غوروالی ورکړی دی ځنې د دیونه په ځنو باندې. امام رازي رحم الله تفسیر کبیر کې وایي دا څه ده؟ تسلی ده یو قسم لره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعد انبیا په بعد باندې غوره دي. دې ته ویلې کېږي دا فضیلت جزئی. ګوره یو فضیلت جزئی دی چې د یو پیغمبره په بل پیغمبر باندې یاد سنات څه فضیلت دی، خو فضیلت کلیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام انبیاء علیه السلام باندې دی.
او بیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تفضلوني على یونس او باندې لا تفضلوني على یونس بن متى مالا د الله نبی وی غورواله مرا کوي په یونس بن متى باندې او بل کې راځي الله تفضلوني على موسی مال غورواله مرا کوي په موسی علی السلام باندې دا خو یا عجزی ده او تواضع د رسول الله ده. دویم قول دا دی چې دا هغه وخت کې رسول الله فرمایلی چې په کم وخت کې پیغمبر علی السلام ته د خپل فضیلت وحی لانه وشوي چې پیغمبران ته سید الانبیاء او د هغه نه معلومیږي چې کله معراج ته رسول الله ختلو نو د انبیاء علیه السلام ارواح دای ولا بیت المقدس سره کوس کړه او اذان وشلو په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما لاس جبرئیل علیه السلام ولید ونیو او وی ویلا چې انت امام الانبیاء تا د انبیاء علیه السلام امام یې نو ما ولا 2 رکعاته منځ نو تمام انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام وغیرہ تمام انبیاء ولاړو نو انبیاء علیہ السلام له دالته څکړه امامت او امام سي افضل ای کنه د خلکو نو چې انت امام الانبیاء دارنګیا پراتک کې مولا کړي او پتک کې مولا کړي تلک رسول الله دا پیغمبران منګه غورواله ور کړي زنو لرا په زنو باندې مینهم علی زنه د دیو نامنا سودی کلم الله چې الله خبرې کړي دا غي سره مراد نه موسی علی السلام او آدم علی السلام دی ورفع بعضهم الله پورته کړي دي زنه د دیو نا درجاتنا مراتب لرا واتینا لای منگا ورکڑے عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تا البینات واضح دلائل وایدناه او منگا مضبوط کڑے او دلرا بروح القدس پروح پاک سرا مراد روح قدوس نه څوک دی جبرئیل علیہ السلام حیث کانا چرته بچو جبرئیل علیہ السلام باو نو چې چرته با عیسی علیہ السلام نو التب جبرئیل علیہ السلام یا منگا مضبوط کړو د لرا پر روح پاک باندې مراد نه انجیل دی انجیل نومي کتاب امر کړو دویم قدریم قولدار چې منگا مضبوط کړو د لرا پر روح پاک باندې مراد نه اغه نفخه ده چا پګری وان د مریم علی السلام کې شوی و وکي کړو کنه دا په کلمه د کون سره پیدا شوی روح دی من جانب الله ولو شاء الله ولو شاء الله کو چرتا خو خوید الله مقتتل الذين نو جنگ بنوي کړیا کسانو من بعدیم چې رسا د پیغمبرانو ندي من بعد ما جاءتهم البينات فساغنا شرال دینا واضح دلائل سبب د اختلاف ګوره څو سبب اصل کې د اختلاف دا چې د اختلافات پیدا کړ نو ال اختلافش ولکانا دا خلق څوک ټول خلق امت واحده په یو دین باندې دا خلق کلک ولاړو نو په یو دین باندې خو چې کله اختلاف شروع نو دا اختلاف په بنیاد باندې الله د انبیاء علیه السلام سلسله جاری کړ جنگ بنوي کړه لایا کسانو چې رسو د دیو انبیاءونه من بعد ما جاءتهم البينات فاستغنا شرال دیو له واضح دلائل ولكن اختلافوا لیکن د اختلاف کو فمنو ملائزنه د دیو نامنا سودی آمنا چې ایمان راوړي ومنو ملائزنه د دیو نامنا سودی کفرا چې کو پرې کړي ولو شاء الله خد الله خو خو مقتتلون دای بجنګ نه کړي هغه مخکیا د مخکنو سره او دارو سمق تتلو د رسانو سره لګي مقتتلو نه دای بجنګ نه کړي ولكن الله لكن الله تعالی يفعل كما سلرا يريد چې اراده ولري چې لاندې چې اراده ولري نو هغه کار کیږي نه دغه ته بدل نه بیټری بدلای فریکوئنسي به بیا مخکې روسته کوي بیټری بدلای
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم د دې جنات څلورم حصہ ده د سورت د آخره پورې په دې کې څلورمه مسله ده انفاق فی سبیل الله په دې حصہ کې ما څلور بابونه دي اول باب د 280 نمبر ته پورې دي په دې کې ذکر د انفاق فی سبیل الله کوي او دوباره ذکر کوي دعوت توحید دریم کراته لس دلائل عقلیه په هغه باندې وای نفی د شفاعت قهریه کوي ذکر د دوو فرقو کوي اصحاب الرشد والغی درې مثالونه ذکر کوي اول مثال د اصحاب الغی د پاره دو مثالونه اخری د اصحاب الرشد د پاره یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو ان آمنو ایمان والاو انفقوا مال ولګوي مما د هغه سنه رزقناکم علی چې منګه درکړې د تاسو لره حسن بصری رحم الله وی مراد د دینه زکات مفروضه ده علامه ابن جریج ویا مراد تنا مفروضه او تطوع دوانه ده امام قرطبی ویا مراد تنا نفلی صدقه ده ولګوي باز دا غمل نه چې منګه درکړې د تاسو لره من قبل مخی آیات یا چی راشی یوم دا سورز لا بیون فی چی نبیا پاکی اغسطل او خرچول ولا خلا او نبا دوستانی وی ولا شفاعتون او نبا سفارش وی نبا دوستانه چلیگی او دوستانه دا چا چلیگی دا مومنانو چلیگی التبراش متقیان تی مستثنا کری دا قیامت پورد بانی با د نیکو خلکو سره دوستانه کول خو دوستانه د دې د پاره کوله چې دنیایي لالچ نه او د فاره د رضا الهي نو پروات کې راځي چې د عرش د سوري د لاندې وي وا کسان یو پکې دي چې دا کېناستل صرف د الله لپاره او پرې کېدلې ما صرف د الله لپاره نو نه با دوستانه وي او نه با سفارش وي مراد د دې سفارش نه شفاعت قهریه دی چې داغی قائل او مشرکین آئی بداوینا چه منگا د دې باباگان او د دې پیرانو عبادت زکه کو چې منگا الله ته نږدې کیه نو الله دا سفارش نشلی او کله به وی دا د الله په دربار کې زمونږ سفارشیان دي کله به نعوذ بالله الله د دینه مجبور دی منگا سفارش به قبلی الله سفارش بنای والکافرون هم الظالمون لای کافران دی ظالمانا الله لا اله الا هو آیت الکرسی دا دیتا سیدتو آیت القرآن وی دا قرآن کریمه دا آیاتونو سردار دا آیت الکرسی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی آدم آیت القرآن آیت الکرسی لوی آیات دا قرآن کریمه آیت الکرسی دا ابی بن کعب توی رضی اللہ تعالی عنہ تا دلا نبی و تویا وی لوی آیات پا قرآن کی کم دی آیت آیت الکرسی نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تویا وی مبارک دی دا علم شا یعنی تب پوی پا قرآن تعالی الله دا قرآن پوا در کړی دا نه د برکت دعای ولا وکړه دا آیات د شپې راغلیو د شپې راغلیو کله چې راغلی د شپې نو د زید ابن ثابت ته رسول الله فرمایل ویلوی لیکا عبد الله بن عباس وی اشرف آیات القرآن آیت الکرسی او وی هي سیدت آیات القرآن اشرف آیات په قرآن کې د آیت الکرسی ده او دا سردار دی د آیاتونو د قرآن روایت کې راځي وی واسمانونه دا په کرسی کې داسې دي لکه یو ګوتما چې دا په یو میدان کې پرته یا داسې وي او فضیلت د عرش وی په کرسی دا دی لکه فضیلت دا
یو فلات په دغه حلقه باندې لکه حلقه ده یعنی یو انګوټه ده او دا په یو میدان کې پرته ده نو دا کرسی داسې ده لکه دا انګوټه او دا عرش داسې دی لکه دا میدان دومره لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې چا د فرضي مانځه نه وروسته آیت الکرسي وویله نو د جنت نه مانع صرف مرګ دی، یعنی چې څنګه مړ شولې نو ډایرکټ دی جنت ځای دی، خو چې دا فرضي مانځه نه وروسته وی نو دا ځان سره محفوظه که. او د الله نبی ویا په دې همیشګري نه کوه مګر صدیق سړی په کوي او عابد چې ډېر رښتینی سړی او ډېر عبادت ګزاره نو آیت الکرسي به وایه په دې همیشګري کوي. او روایت کې راځي وایي چې چا د شپې وویل او دا څملاستلو او د ده به الله د نفس او د ده د ګاونډي او د ګاونډي حفاظت به الله کوي. 3 کورونه حفاظت دله کوي او غیر چاپیره کورونه. رسول الله فرمایي وایي سید البشر آدم و سید العرب محمد ولا فخر و سید فارس سلمان و سید الروم صهیب و سید الحبشه بلال و سید الجبال الطور و سید الایام یوم الجمعه و سید الکلام القرآن و سید القرآن البقره و سید البقره آیت الکرسی. سر دې په اخلاص شو. نو دا څه دی؟ دا سرداران دي، سرداران. او دا الله رب العزت ګوره ډېر موږ له راکړي او زموږ امت کې دي د ملکونو سرداران هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دي. د کلام سردار هم د کتابونو قرآن دی. د قرآن سردار بقره ده، د بقره سردار د آیت الکرسی ده. نو دا لوله په حدیث کې راځي چې یو سړی آیت الکرسی ووایه نو وایي دې کور ته ساحر او د ساحر سحر 40 ورځې پورې نشي راتلی. چې په کور کې په دې اراده او په دې نیت باندې ووایي نو وایي شیطانه ته کډه وایي دې کور ته نشي راتلی 40 ورځې. او چې چا آیت الکرسی وویله د شپې نو د سهاره پورې به د الله د طرفه دله څوکیداران مقرري. او بیا مشهوره ده ابي هريره وایي رضی الله تعالی عنہ، بخاری کې روایت دی، د بخاری حدیث دی. وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدقة الفطر په سرسایه پراشن باندې څوکیدار کړم. وایي چې زه کېناستم د شپې یو سړی را روان دی او ایران راشن ته کېناست او لپې ډکوي. وایي ما ونیو وایي ما وایي چې رسول الله له دې بیمه. وایي ما ته فریاد وکړو چې واړه بچي مې دي او اهل مې دی او بس ماپ مې که پرې مې ده. وایي زما ډکې پې نرمي رالی څه مې پرېښوست. چې سهار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویله چې ابي هريره د غله سره څه چل وکړو، بېګاني غله. ویل ما چې د الله پیغمبر هغه خو بس زاري فریاد وکړئ څه مې پرېښو. د الله نبی ویل چې بېګاله به بیا راځي. نو وایي د الله د پیغمبر وینا وه. وایي زه ورته په ایښه باندې څوکیدار یې مې ورته کلکه کړه. وایي ما چې بیا به م راځي. وایي چې شپه پخه شوه ځوان بیا را روان دی. وایي بیا رالی راشن نه لپې ډکوي. وایي ومې نیوی ما چې نن خو دې بیا مه. وایي راته ویله چې بس سوال درته کوم بیا به نه راځم او اهل او عیال مې دی بچي مې دی پرې مې ده. وایي بیا مې پې نرمي وکړه ایسه مې پرېښوست. سهار چې رسول الله سره میلاو شم ما ته چې یا ابا هريره بېګاني غله سره بیا څه چل وکړو. وایي ما چې د الله رسوله بس فریادونه یې وکړئ څه مې پرېښو. وایي رسول الله راته ویله چې بېګاله به بیا هم راځي. وایي بیا ورته څوکیدار شو. په 3مه شپه چې کله رالی وایي بیا مې وایي ما چې نن خو دې بیا مه. وایي بیا راته ویل چې ممې بیوه او زه به ته یو آیات وښیمه دا ووه چې دا آیات ته کله ووایې نو ستا مال جان ته به څوک نږدې نشي راتلی. وایي ما چې څه دی؟ وایي راته ویل چې ته کله څملاستلې یې نو آیت الکرسي ووه. وایي څه مې پرېښوده. وایي رسول الله له لاړم
سحر وی پیغمبر علیه السلام چې د غله سدې څه چلو کوم چې د الله رسوله اخو راته یو صورت وښودلو او وی چې دا ووا ستا د مال جان حفاظت به الله کوي. وی د الله نبي وفرمایل چې غټ دروغجن دی خو خبره یې رښتیا کړې ده. او چې تا ته څه پته ده ته دا 3 شپې د چا سره مخامخ وي؟ وی ما چې څوک ویل چې دا خو شیطان د انسان په شکل کې براتو. نو خبره رښتیا ده او نور څه دی دروغجن دی. نو کله کله هغه هم پکې رښتیا وایي. نو مسله دا ده چې دا آیت الکرسي ګوره ډېر فضیلت دی. په دې کې د الله نومونه شماره او څه پکې څه شماره دلایل پکې شماره. الله چې دی لا اله نشته دی بل معبود الا هو مگر دغه یو الله دی. نو څو نومونه شو؟ 2. الله صریحیه الا هو پس سره ضمیر سره. نو 2 د الله نومونه او بل پکې دلیل. صحیح ده دلیل واوره. الحی د الله همیشه ژوندی دی همیشه ژوندی دی. نو دا اول دلیل. او دریم نوم د الله صفت د الله کن د جامع آیات دی. الحی الله همیشه ژوندی دی. موسی علیه السلام الله ته وی یا ربا وی تا باندې خوب راځي؟ نه الله وی نه. وی ته ونیسه کنه 2 ګیلاسونه. نو موسی علیه السلام له 2 د شیشې ګیلاسه ورکړ. وی چې ما ته نه ویلې الله ګوره دا ګیلاسونه به نږدې وی صحیح بس ګیلاسونه یې داسې نیولي. نو موسی علیه السلام خو بنده دی پر کالي پیرانې څه د ګیلاس ولي چې ګیلاس مات شو. الله ته وی تا ته خو ما نه ویلي موسی ولې د ګیلاس مات آیا الله ما باندې پر کالي راله خوبه؟ نو الله ته وی لا تاخذو سنة ولا نوم. رب دې ګوره داسې ذات دی چې نه پې خوب راځي او نه پر کالي. ولې ویل کو خوبه پر کالي لاله نو اسمان به ښکته در پرېوتی په ځمکه باندې. دا خو ټینګکلی دی الله که. نو ګوره خوبه دا صفت د چا دی؟ دا د مخلوق دی. او مرګه صفت د چا دی؟ د مخلوق. د الله صفت الحی همیشه ژوندی. خو زاریانې مبیدتیانو ته چې دی ولې د قرآن نه ړاندې دي. بعضې خلک وی رسول الله ژوندی دی. نه لکه دا صفت خو یې د الله دی. پا باندې خو فتوا ابوبکر لګولې وه چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. څوک چې د محمد رسول الله عبادت کوي نو پیغمبر مړ دی. او الله مخکې سورت ال عمران کې وی څه وی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. الای کو دا مړ شي او یا څوک مړ کیه نو تاسو به د دین نه مرتد کیږئ. تاسو به دا دعوی کوئ چې پیغمبر نه دی مړ. نه مړ دی د باندې مرګ راغلی دی. نو مري به ګوره انک میت. الله ګوره ته به مړ کیږي او الله په دې خلکو به مرګ راځي. انتظار ورته کوئ دی به مري څوک پاتې کیدی نشي. عائشہ به ویا لو کانت الدنیا تدوم لواحدنا لكانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. ایک دنیا همیشه وی د چا د پاره نه رسول الله به همیشه وی. همیشهګری دنیا کې نشته. دا د الله صفت. او دی وی نه وی پیغمبر الکه هغه باندې احکامات د مړي جاری دي. کفن ولا ور کړی دی. جنازې په علاهده شوي دي. په قبر کې کېښودلی شوی دی. خلافت قائم شوی دی. حواس ظاهري ختم شوی دی. صحابه ولا غسل ورکړی دی په جامه کې دننه. وګوره تاریخ کنه ژوندي له څو غسل ورکوي په خپله کوي کنه. صحیح ده. دارنګې په قبر کې دفن دی نو ژوندی څو خښوي نه لکه مړ دی. دا اتفاقي مسله ده. او بیا زمونږ نظریه دا نه چې د محمد رسول الله روح مبارک په جنت الفردوس کې دی. او دی ویا دنیا کی طرح اسی قبر میں زندہ ہے. وی د دنیا په شان په دې خبر کې ژوندی دی. نو دا د کم ځای نه را پیدا کړی. دا حدیث خو را پیدا
من څه خو د بخاري حدیث دی چې رسول الله کله بره وخیجه وی دا د مکان دی. نو د الله نبی لږ مې ورپرېږدی که نه. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې نه ستا په راتګ کې ټیم شته، نو په ژوند ورنه رالی که نه معراج کې. صحیح ده. نو ته چې کله وفات شي نو دلته به راځي. نو معلومه ده شونه. نو قبر ولا اولاد کو جنت الفردوس. نو بدعتي وایي قبر کې دی موږ او جنت الفردوس کې دی روح مبارک، او به د ځانه موضوعي حدیث راجمع کړي د خلکو د ګمراه کولو دپاره. او بیا خلکو ته وایي یاره پنځپیریان دا وایي د قبر عذاب نه مني، او وایي دا د حیات النبي نه منکر دی. صحیح ده. د حیات چې څوک قائله دی چې پیغمبر ژوندی دی مرګ پې نه راځي او نه دی راغلی، د ده په کفر کې چې شا شک وکړو هغه هم اوسه کافر دی. د ده په شرک کې چې چا شک وکړو هغه هم اوسه مشرک دی. دا بالکل تباه او برباد دی، هلاک دی. عقیده چې دا وه چې په محمد رسول الله مرګ نه دی راغلی او نه پې راځي، دا د قرآن د آیاتونو نه منکر دی، او منکر د آیات د قرآن نه کافر دی. نو ته اوس فکر کوه ځان. او په دې مسله کې بعضې زنان هم د ځان سره ملګري کړي. نو موږ او ته قرآن اورئ، قرآن ته خورې غوږ کېده وه، قرآن واوره. پیغمبر د الله بنده دی، ډېر عظیم انسان دی، د تمام انبیاء سردار دی، خدا خالقه صفت ولا موږ نه ورکو، د الله صفت ولا نه ورکو، هغه مخلوق دی او مړ دی تلی د دنیا نه. د الله صفت دی الحیو، دا دریم نوم شاول دلیل شو. القیوم نظام چلونکی دی. نو دا څوم شو څلورم نومه. او دویم دلیل نشته دی بل معبود او دغه یو الله دی. نو ځکه زموږ معبود دی چې ژوندی دی مرګ پې نه راځي، نو ستا په معبودانو باندې مرګ راځي. او القیوم همیشه الله نظام چلی، نو ځکه زموږ معبود دی، نو ستا باباګان نظام نشي چلولی. دا همیشه انتظام کوي، مدبر دی د ټولې دنیا د ټول کائنات. خجی پینځم نوم وی لا تاخذه سنه، ننسی الله لرا سنه پرکالیه. سودیه خوبونه څو قسمه دي؟ درې قسمه دي. یو ته وایي ساجد سویه نوم، یو ته وایي سنه، بل ته وایي نعاس. نوم هغه خوب ته ویلی کې چې د هغه اثر په تمام بدنیت چې بالکل ودیږ د هیڅ څه نه نه خبره، اته څه وایي نوم، په ټول بدن د اثر دی. بل ته وایي سینه، د سینه اثر صرف په سر یا سر درونی جټکې وایي، صحیح دې ته سینه وایي. او بل ته ویلی کېږي څه نعاس، د نعاس اثر صرف په سترګو یا سترګې پټې پټې کوي، نورې سر بالکل بل ځای دی. نو دلته یې وساجیا نعاس رانوټ ویا چې ننیسي خوب پې نه راځي او پر کالیم پې نه راځي. نو په منځ کې بل دڼیا شو. نو چې په الله باندې خوب نه راځي او سینه، نو وساجیا دغه نعاس په طریقه اولا باندې نه راځي، او د دې په منځ کې دی که اته نه ختم شو. خجی ولا نومنا خوب شپږم نوم. او څلورم دلیل وایي له دی الله لرا ما غسدی فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما واغسا فی الارض چې په ځمکه دي. نو دا له ضمیره په ضمیر سره شپږم ځل ذکر وکړو. من ذا الذی څوک دی کس یشفع عنده چې سفارش وکړي په دربار د الله کې، دا اووم نوم دی د الله عنده په ضمیر سره. څوک داسې شته دی چې به سفارش وکړي په دربار د الله تعالی کې. په 18 سورتونو کې په قرآن کې الله نفي د شفاعت قهریه کړې ده. په 18 سورتونو کې الله دا خبره کوي چې ګوره د زور سفارش نه چلیږي، په قیامت کې د زور سفارش دا نشي کولی. عنده اتم نوم الا باذنه، مگر په اجازت د الله به کوي. د سفارش لپاره څو شرط دي؟
درې شرطه غټ یاد. یو دا ده چې څوک سپارش کیا ناغه به مؤمنی. دویم شرط دا دی چې چاله کوي ناغه به مؤمنی. او دریم شرط دا دی چې باذن الله بای بس. او څلورم اوس امام رازی ویا چې د کبائر بای چې کبیره ګناه دي کړي او توبه دي نیسلی او د دنیا نه تلی، نو د کبائر مرتکب لبا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به علما او بیا به شهدا دای به سپارښونه الا باذنه یعلم دا پنځم دلیل دی او په ضمیر سره نهم حکم نوم د الله دی. یعلم دا الله پوهیږي ما پاسبانی بین ایدیم چې مخې د دیو ته دي وما خلفهم ما چې رسته دي د دیونه. شپږم دلیل ویو ولا یحیطون بشیء او نشي راګیرولی دوی بشیء یو څیز لره من علمي د علم د الله نه. احاطه د الله په علم باندې نشي کولی. موسی او خضر علیه السلام چې روانو او کله کېناستل په کښتۍ کې، نو چینچنه راله او د کښتۍ په تخته کېناستله او مخو کې سمندر ته ښکته کړه. خضر علیه السلام ورته ویل یا موسی زما او ستا علمه د الله په علم پسې دومره هم نه دی لکه د چینچنې په مخو کې اوبه او دا سمندر. سر دې بخلاص شو. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء مگر هغه چې الله یو غواړي. دا یولسم نشو بما شاء. اووم دلیل وایي وسع کرسیو فراخ دا کرسی د الله السماوات والارض اسمانونه او ځمکو ته. دا د کرسی نه څه مراد دی؟ اول قول خدا دی چې دا د متشابهاتونه دي. څنګه کرسی ده؟ کما یلیق بشانی. بس خبره خو خلاصه شو. دویم قول داره چې د کرسی نه مراد حکومته ای حکومت د الله تعالی شامل له اسمانونو ځمکو ته څه بهر نه دي د کرسی نه. ولا یعوده اتم دلیل وای او دیارلسم نوم ولا یعوده او نستړی کیا د الله لرا حفظهما ساتنه د دې دواړو. دا ځمکه او اسمان ساتنه الله نستړی کوي. وهو العلی العظیم. دا نهم دلیل او څوارلسم او پنځلسم او شپاړسم نوم دی. هو دا د څوارلسم، علی دا د پنځلسم او عظیم دا د شپاړسم. نو شپاړس نومونه او لس دلایل دا صرف په آیت الکرسی کې دي. شپاړس نومونه د الله او لس دلائل دا صرف په آیت الکرسی کې دی. بدعتي ته وایا د توحید په یو صورت نوې دا موږ ثابت کړه د الله په حکم. وهو العلی العظیم. د الله تعالی اوچت ذات دی او لوی دی. لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین جبر نشته دی، زور نشته دی په دین کې. امام راغب ویا د دین نه مراد عقیده ده. علامه جساس ویا مراد تینا عقیده ده. تفسیر مدارک ویا مراد تینا عقیده ده. عقیده کې بچا زور نشته چې تا پیتوره په سری کې شوه اسلام راوړه نه کو راوړي را دی وړي کو نه جزیه دی ورکوي کنه ټیکس دی ورکوي بس کافر دی ذمي دی ګرځي. نو اوس سوال دا پیدا کی چې په دین کې زور نشته، نو دا خو چې اسلامي حکومت کې دا په مانځه باندې وایي او په شراب وایي چې سکي، نو دې ته څه وایي؟ قوانین وایي. نو په قوانینو باندې زور شته په احکاماتو چې مونږ چا نه کوو اسلامي حکومت به جیل ته اچوي. دارنګه امام ابو حنیفه وایي فقتلو مړی کوي. احمد بن حنبل وایي مړی کوي. امام صاحب وایي جیل ته یې واچوي چې په جیل کې مردار شي یا به منځګزار شي. نو اله به څه کوي؟ راوباسي. نه کې مختلف اقوال دي. لا اکراه زور نشته دی فی الدین یا په عقیده کې پچا. قد تبین الرشد یقینا ښکاره شوې ده د کامیابۍ لاره من الغی د کږۍ نه. صحیح ده؟ ایک د کامیابۍ لاره د هغه غی د لارې نه دا ښکاره ده. ولې؟ ای قد میز الایمان من الکفر بالدلائل واضحه.
الله جدا کړی د ایمان د کفر نه په واضحو دلایلو. نو ستا مسالې ختمې شوې چې ته وې بعضې خلک وایي که نه په شب قدر کې وایي زموږ نه طرف خطا کړو چې اوس د چا ومنو. الله قد تبین الرشد من الغی، ما خو الله ویا د سنتو لاره ښکاره کړې د بدعتونه، ما خو الله د توحید د ایمان لاره ښکاره کړې ده د کفر نه. نو دلایل شته که نه یاره؟ دا دلیل یې څه له راوړی؟ داسې خو چې ته پکې 15 وکړې او زه ته پکې 14 وکړمه او بل د ته پکې 18 جوړ کړي او بل د ته پکې 18 جوړ کړي او بل د ته پکې 19 جوړ کړي، نو ته کمې ته به وي؟ نو چا دا به مني؟ نه نوې خبره منو. قد تبین الرشد من الغی، ښکاره شوې ده نیغه لاره سپه لاره من الغی د کږې لارې نه. چې دلیل په مسله نشته نو نه مني، ګزار. ائمه وایي چې دلیل سره نشته خو ګزار که که نه مسله درې که. د دې د وجې نه چې رسول الله وفات کېدلو نو د الله نبي ویله ترکتم، تاسو مې پرېښوستی علی ملت البیضا په تک سپین دینه، لیلها کنهارها شپې داسې ده لکه ورځه. نو ستا نه پکې ولې ورکه شوي؟ د الله نبي وایي لیلها کنهارها، زما د دین شپه خو ورځ ده، نو ولې نه پکې ورکه کېږي؟ ټماټرو والا نه ورکه ونه کړه چې هلته په 100 کیلو ده، چې بان راودې په 80 ده، او چې د مسالو مارکیټ مخې له راشې نو ساجې په 85 ده، او چا ونه ویله چې ټماټرو والا غرق شي طرف هم نه خطا کړو. سروټونه چلو د ښځو نه خو ستا جامو 15 ورک نه کو. ښه جوړه پیژنمه، لرې پیژنمه، ګوډوری پیژنمه، بزه پیژنمه، اسلام آباد په لاره هغه پیژنمه، لندن ته اشاره هغه پیژنم، خریمه او مرینه پیژنمه، صحیح شنګایي منګایي پیژنمه، کاټن پیژنمه، او څه کې 15 نه پیژنمه. 15 په دین کې نه پیژنم چې نه صحابي کړی او نه پیغمبر کړی. او داسې ونه ویل چې ټوټو والا خدای هم داسې داسې که، خو صرف وایي کاڼی راځي او د یتیم په سر لګي. مولا نه خو د چا شرم نه کېږي که نه، بس راځه او په مولا پسې نه خله چې نه یو مسله کوي یو زړه مسله کوي. دا خو زموږ د نیاګانو 15 او موږ خو به په منګوټي کې روره ګوته اچلی او کاڼي به م ور اچله او بیا به منګوټي ته به م لاس ورښکته کول او چې د چا به انګوټه را وختله د هغه به نرزوي کېدو، آتشبازیانې به م کولې. نو دا شیونه به یې پکې کول، هغه نه وایي خلاص کړو. نه نه الله یې ګوره قد تبین رشد من الغی، الله یې ګوره ښکاره شوې ده د کامیابۍ لاره د کږې نه. فمن یکفر بالطاغوت، چا چې الله یې کفر وکړو په حاکم غیر الله. طاغوت چاته وایي؟ معنی د تکو چا چې وساجې کفر وکړو په طاغوت باندې. د طاغوت په قرآن کې څو معنی دي؟ 3. طاغوت په قرآن کریم کې په 3 معنو باندې مستعمل دی. هر سورګیری شاګول نه چې پارزي کې بر طاغوت یوه معنی کوي. صحیح ده، د دې پارزي کې خپله خپله معنی ده. تراواله سورت نساء، سورت نساء را واخله او الته آیات دی 80. سورت نساء او پارا د المحسنات 15 80 آیات کې وی ګوروت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الای ته نه ګورې کسانو ته چې دیا ګمان کیا چې دی مؤمنان دي، ایمان یې راوړی دی په هغه باندې چې نازل شوي دي تا ته او په هغه څه باندې چې نازل شوي دي ستا نه مخکې. انجام لا دا دی یریدون د اراده لري ان یتحاکمو چې فیصلې ویسي للطاغوتي هغه حاکم غیر شرعي لره. قاضي غیر شرعي دی
وقد امروا الله دیو ته حکم شوی دی ایکفرو به چې کفر دی وکړي شي یا کفر وکیا به پاغه باندې کفر په الله وی وک موړی الله فیصله غیر اسلامی عدالتونو لا نو واست ګوره کنه مولوی صاحب په عدالت کې ولاړ امیر صاحب هم ولاړ اجي صاحب هم ولاړ قاری صاحب هم ولاړ مفتی صاحب هم ولاړ ولی کیس لړاوه نو چې مولا په عدالت کې راپورټ کوي امیر صاحب هم کیا او مفتی صاحب هم کیا او قاری صاحب هم کیا نو قرآن لبا څوک راولی مثلا په څوک الله غورا حکم دته شوی دی چې بده عدالتونو کفر وکي د دین انکار الله وی وکي قرآن له فیصله لرازه ها حاکم غیر شرعی لبا فیصله نه وړي نو کم از کم په ټول ملک کې د اسلام د رایجولو او د نافذولو طاقت خو نشته خو په خپل ځانونو خو مشته کړي اوس کو په خذل انجی دی ام عدالت لدی وړي کو په پټی دی لانجی دی ام عدالت لدی وړي کو د ورونو لانجی دی ام عدالت لې وړي او لای کوپر په وکا او تزي په عدالتونو کې پس خدا قرآن تکې نو یو عالم ته و موږ له قرآن او د حدیث موافق فیصله نو کو چا وګټله ام ثواب او کو چا او بیلله ام ثواب او کو حق د نواله نو قیامت خوشته کنه التم پکې لاړ شي نو ګورا په دې کفر کوا دا برا شدیزی کې بیا وسره ګور بل معنا واورا دویم په معنا د شیطان حق طاغوت په معنا د شیطان سورته بقره 200 او 50 نمبر آیات 200 او دقه 50 نمبر آیات دی ها التوي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت آغا خلق لای چې کفر کړي دي دوستان د دیو شیطانان دي طاغوت په معنا د شیطان 257 250 دای دوی معنا د طاغوت درې معنا کل معبود باطل هر معبود باطلا هر معبود باطلا ته څه وایي طاغوت ویا وګوره سورته نحل آیات دی آیات راواړه 36 نمبر شپږ دیشتم نمبر آیات دی او پارا د 14 پارا سورت نحل شپږ دیشتم نمبر آیات د طاغوت معنا د التا هر معبود باطل الله ولقد بعثنا في كل امه رسولا منګلای لګلې ده په هر یو امت کې پیغمبر دا خبره متکړه وا چې ان عبد الله واجتنبوا الطاغوت بندگی وکیا د یو الله او ځان وساته یا د معبود باطلونه د باطل معبود نه ځان وساته نو دا معبود باطل شو صحیح ده نه لاوي فما يكفر بالطاغوت چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې کفر وکړو دغه معنی ولا راوړه ولې وته طاغوت وای علامه ابن کثیر وای طاغوت سبب الطغیان دا سبب دی رڅ د طغیان د سرکشی دی کنه بیلاری کوي دی دارنګ وی له ان عبادتهم ايضا سبب الطغیان د دې عبادت هم سبب د سرکشی دی نو ځکه وته وای نو چا چې کفر وکړو په طاغوت باندې په طاغوت کفر کاوه د الله نه ما سیوا بل چاله فیصله موړه د الله د کتاب نه ما سیوا بل چاله مزه د حدیث د رسول الله نه بل چاله مزه
د الله د عبادت نه ما سوا د غیر الله عبادت مه کوه د الله د قانون نه ما سوا د بل قانون مه منه د الله د وینا نه ما سوا د بل چا وینا مه منه فمن یکفر بس دا ټول پکې داخل دي ویؤمن بالله ایمان راوړ په الله باندې فقد استمسک بالعروة الوثقی نو د منګولې ولګولې پاکړۍ مضبوطه عبدالله بن عباس وی العروة الوثقى الاسلام وكلمة التوحید دا منګولې ولګولې پاغه کلمه د اسلام چې هغه توحید دی او دارنګې سودی ویا هي الاسلام امام قرطبي ویا د امام مجاهد قول نقل کوي فقد استمسک د منګولې ولګولې بالعروة الوثقى پاکړۍ مضبوطه چې هغه ایمان دی خدا سے کړی نه دی الله ګوتې وراوړې چې لانفصام لها د هغې ګوراشو کېدل نشته نشلیږي چې یو ځل پسې ونختلی نو بیا دې راکاږي جنت لدی بوزي والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی او پوه ذات دی الله ولی الذین آمنو الله ولی الذین الله دوستا کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی یخرجهم روباسي دی لرا من الظلمات د شرکیاتنا الی النور رڼا د توحید ده روباسي الله دی لرا من الظلمات د بدعاتنا الی النور سنت تا روباسي الله دی لرا د رسوماتنا الی النور اغا عقیده د توحید او لارې د سنت لا والذین لا یا کسان کفرو چې کفر کړي دی اولیاء هم الطاغوت دوستان د دیا شیطانان دي امام راغب یا طاغوت دلته والا کل معبودین هر هغه معبود چې هغه ما سوا د الله نه دی او د هغې عبادت کولی شي نو هغه طاغوت دی دلته نو ګوره د الله نه ما سوا د بل چا نه ویرېږي دقه د طاغوت دی د الله نه ما سوا د بل چا سره محبت دی دقه د طاغوت دی د الله نه ما سوا بلا حاکم له فیصله وړیا دقه د طاغوت دی نو د کار څه دی یخرجونهم الله روباسي دی ولرا من النور د رڼا نه الی الظلمات تیارو لا ان تیارو ته راکاږي اولئک لا داخلک اصحاب النار اور والا دی هم فیها خالدون دی با په دې اور کې همیشه وي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه الم تر دا اوس مثال اول دی د چا دپاره د اصحاب الغی دپاره سرکشه درې مثالونه ورکوي یو اصحاب الغی دپاره او یو د دوه مثالونه د اصحاب الرشد دپاره الم تر لایت نه ګوري یا الم تر یا الم تنبه ته خبر نه تا ته پته نشته دی الی الذی دا هغه سړي حاج ابراهیم چې جګړې کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د وجود د رب کې د الله د وجود نه منکرو امام قرطبي ویا و ان کان دهریه کو دهری نو ویل د الله وجود نه منمه نو کوي دا زمانه هر څه کوي اوس د چینیانو د عقیده ده او کو چېرته ته دهری نه دی او مشرک دی نو فی ربها په باره د توحید د رب د الله یووالی نه منو ځکه دا جګړه الله وی کړې وه انا اتاه الله الملک چې الله ورکړې وه د لره باچایي او حکومت اذ قال ابراهیم ربی الذي دا سړی څوک و د دې نه مراد نمرود دی دل الله باچایي ورکړې وه درې کسانو په ټوله دنیا باندې څه کړې ده باچایي کړې ده او باندې ویا چې څو کړې ده څلورو کړې ده خو یو کافر دی د کافرونه او دوه مؤمنان دي مؤمنانو کې یو سلیمان علیه السلام دی او یو پکې ذوالقرنین دی روح المانی وی او کافر چې دی وی دا نمرود دی د په ټوله دنیا باندې ټول په ټوله باچایي کړې وه او وی د دعوه کړې وه د ربوبیت
چې زه رب یم او بل رب نشته. هلاکت یې دا چې الله رب العزت په دی باندې د ماشو فوج مسلط کو او دا ماشو د دې نمر دا ککوړې پټ کو. دغه دومره ماشو چې د نمر دا رڼای پټه کړې وه. نو چې کله دا پټه کړله نو د دیو د لښکره غوښې خوړلې وه، ډوکي وله خوړلي وو. په یو فوج باندې به په یو کس باندې به راټولېدل او یو ګوډ و ګوډه. نو هغه داخل شو د نمرود سپېمې ته او سیده لاړې په دې ناوپاس باندې وختلو، باره د غره سر ته په دې دماغو کې کېناست. نو بس دا دماغ به یې وله داسې راګرول. نو هلته خو به دماغ ګرېدل که نه. نو عزتمند سړی به د ده په نیز هغه سړی و چې د چپله به یې د دروازې نه ایستلې وه او د دې سر ته به ونښت. نو چې یو څو څپېړې به یې وله ووه، وی څلوېښت ورځې په دې مرض کې مبتلا او بیا مردار شو. بعد یې دا وی دا هغه سړی دی چې اوله محاجه په توحید کې د ابراهیم علیه السلام صده کړې وه. ایجاد وی د بوتانو ده کړی و. او دا هغه سړی دی چې د مصنوعي قادسالي راوستې وه. لکه چې څومره راشن به کېدلو که نه په ځمکه فصل دا ده قبضه کړی و. نو دا خلک به ده ته محتاج و. نو چې ده ته به یې سجده کوله، د ده ربوبیت به یې منو، خدایي به یې وله منله، نو راشن به یې ورکاو. چې نه به نو د ولږې نه یې مړه کړي. احتکار الله وی ده کړی. او اوس هم د یهودو دا چال دی. دا تاله چې په پیکټو کې څه رالیږي، دا تخم رالیږي. مخکې به تخم مخم منګه ویل چې لکه تخم راوړئ، نه بس دغه پټي نه کېږه بس پې پکې ورخرابېر. چا به دا نه ویل چې تخمونه راوړه، د پلاني بوټي راوړه، د غنمو راوړه، د جوار. اوس وایي دا یاره پلانې دی، دا به په ګوتو نالې او دا به په سکونو نالې او دا به په رمبو نالې. او تخم دپاره به بیل غنم. داسې وخت به راشي چې مصنوعي قادسالي به د باندې دا یهود راولي. دی به دنه دا تخمونه بند کړي. نورو پلاستیکي کارونه دي که نه. نو بس هغه به بیا دعوه کوي. نو هغه خلک چې وایي دجال چې راشي په اخره زمانه کې که نه، نو په هغه دور کې به خلک د ولږې نه مري، نو تیار خوراکونه به ورکوي. نو د ولږې د لاسه او د مشقت د نه برداشت کولو د لاسه به خلک کفر لځي چې سار مسلمان او ماښام کافر. د الله نبی وایي، صحابي وایي ولې؟ وی دا به دین به خرڅوي که نه په دنیا باندې. بهر کې الله ته نه ګورې سړي ته چې جګړې کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د ده کې انا ته الله الملک، ځکه چې الله ورکړې وه د لره باچایي. نو په دې کې ما تعالی عبرت دی. عبرت و ساجده دی چې ګوره کله کله به دی موحده، کله کله به دی ګوره د ظالمانو باچاهانو سم ټکر راځي، کله به د ظالمانو حکومتونو سره هم ډغر وي، خو په شا کېږي به نه. نو ګوره ابراهیم علیه السلام د ظالم باچا سره ډغره وه، او کله به مناظره او کله به مشقتونه. نو مناظره ده. اذ قال ابراهیم، کله چې ویله ابراهیم علیه السلام ربی الذي، زما رب خو هغه دی، یحیی چې ژوندي کول کوي، و یمیت او مړه کول کوي. دا زما سره د رب په توحید باندې دلیل دی. منګه خو د حق رب عبادت کو، چا ژوندي کول هم کوي او مړه کول هم کوي. نو قال هغه ویله انا احیی و امیت، ویل زم ژوندي کول او مړه کول کوم. آیات ته ګوره. نو ابراهیم علیه السلام خبره نه ده خلاصه کړې، سړی وقام عقل. ابراهیم علیه السلام په ربوبیت د الله، په توحید د الله دلیل وای، دلیل یې لا خلاص کړی نه دی. ویل رب زما هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو ابراهیم علیه السلام پسې نوره خبره هم کوله چې ان الله یأتي بالشمس من المشرق. دا خبر اعلان نه ده پوره کړې او د په منځ کې راودانګله. قال انا احیی و امیت. دویم قول دا دی چې نه، دا انتقال د یو دلیل نه بل ته لاړ. د ابراهیم علیه السلام بعضې
وای چې ابراهیم علیه السلام یو دلیل و چې زما رب ژوندي کول مړه کول نو وای د جیلیان راویستل په یو باندې عبربر قید وخېجه او یو یې مړ کړو ویل ځه ویل دا ځم ژوندي کوم مړه کوم یو یې آزاد کو او یو یې څه کو مړی کو جیلی ابراهیم علیه السلام سوچ وکړو چې سړی خو د قمقلو مشر دی نو ورته ووایي قال ابراهیم وویله ابراهیم علیه السلام فإن الله یأتي بالشمس من المشرق یقینا الله راولي نمر لرا د مشرق نه فاتي بها تیرا وخېجوه من المغرب د مغرب نه زه تا د مغرب نه نمر را وخېجوه الله د مشرق نه راخېجئ نه فبهت الذي نو بس حق بک شو هغه سړی حق بک فبهت الذي پس حیران شو هغه سړی کفره چې کفر یې کړی و نو دلته توا د لږ ودرېږه چې د داسې ویلي وي چې زه راخېجوم د مشرق نه ستا رب دې د څه نه راوخېجئ نو الله وایي چې والله لا یهدي القوم الظالمین الله تعالی دومره عقل نه ورکه یا قوم ظالم لا دومره عقلمن کافر نه یا صحیح ده دقه حال د چام دی دا حال د بدعتي می چې ته کله کښېنې مسلې ته وې دلیل ناچرته د چاکوال نخوار په ټلیفون باندې یو دلیل یاد کړی چې هغه کې راګیر کې نو ته ورېږه زه چاکوال ته ټلیفون کومه چې زمونږ په دې مسله کې کم عقیده ده نو یې په دې کې چاکوال ماکوال دی نه چلیږي قرآن او حدیث وه د چا نه چې عقیده دې برابره شي ښه جي دویم جواب دا دی چې نه کنه خو ده دا خبره کړې وي دا خبره یې کړې وي چې یاره زه راخېجومه د څه نه د مشرق نو سرب دی د مغرب نه نو سپینګیري مناظره کې ناست حجره لګېدلی وه میدان لګېدلی و نو سپینګیرو ورته ویل چې کښېنه ته خو لا پیدام نه وي چې نمر څه و دا راخوتو نو ځکه یې دې دلیل ته څه ونه کو انتقال ونه دغه پته لګېدلی والله الله تعالی لا یهدي الله ښودنه نه کوي د دلیل القوم الظالمین قوم ظالم ته او کالذي مر على قريه دویم مثال دی اوس ای الم ترى التوي الى الذي دلتوي الم ترى الى الذي نو دا کام دا سره په معنا د څه دی د مثال دی ها دا پاغاته دی دا مثال اول دی د اصحاب الرشد د پاره او کالذي الا ويا یا حال دا غسړی نه خبر ته مر على قريه چې هغه تیرې دلو په یو کلی باندې دا واقعا د عزیر علیه السلام دا د عیسی علیه السلام نه 550 کاله مخکې صحیح ده تفسیر ابي سعود وی بعضې وایه چې دا ارمیا علیه السلام دی خو غوره قول دا دی چې دا عزیر علیه السلام دی دا راتېرېدلو په کلي باندې کم کلی و هغه مخکې چې د یېرې د څه نه وتي و د مرګ نه وتي وهم الوف حذر الموت د یېرې د مرګ نه وتي و 10,000 کسان ولا وجلي و د طاعون نه وتي و او یو قول دا چې د جهاد نه تښتېدلي و او پیغمبر ورته وي جهاد وکړئ دی وی جهاد نه لاړ وی په دې کې مرګ دلته الله مړ چې عزیر علیه السلام په کلي رالی نو عزیر علیه السلام چې الله دا خو بني اسرائیل د عبادت بس تا کوي نو بس د په دعا باندې څه شو را ژوندي شو او کالذي یا حال ته نه ګورې په شان د هغه سړي دی مر علی قریه چې تېرېدلو په یو کلي باندې وهي خاویة او دا را پرېوتې و علی عروشها په چتونو باندې قال وی ویلا انا یحیی هذه الله څرنګې به الله دا را ژوندي کیه دا ان په معنا د کیف دی ښه دا دی له نه دی چې ګندې څه کړی دی شک یې کړی دی نه وی دا به څنګه الله را ژوندي کوي دا خو د الله قدرت دی خو چې زه په سترګو وینم چې دا مړی به څنګه را ژوندي کړي انا یحیی هذه الله څرنګې به الله را ژوندي کړي دی لره بعد موتها پس د مرګ نه فاماته الله پس مړ وساتو د لره الله تعالی 100 عام 100 کلونه 100 کاله دا مړ او مړ یې وساتو ثم بعثه بیا را پورته کو دلره قال وی ویلا الله تا کم لبثت څومره وخت شوی دی عزیره قال ویلا لبثت زما خو وخت شوی دی یوما یوه ورځ او بعد یوم یا به نیمه ورځي دا نفي د علم غیبه د عزیر نه ده چې عزیر علیه السلام ګوره مړ دی په غیبو خبر نه دی نو ګوره بابا چې دی مړ دی د غیبو خبر نه دی
نو قال وی ویلا لبس یوما او بعض یوم یا یو ورځ یا نیمه. قال وی ویل لا بل لبث بلکې وخت تیر کړی دی 100 سل کلونه. فانظروا ګوره الی طعامک خوراک ته دی. خوراک نه مراد داو سره انظروا او بعض ویا چې مراد خو نو دا د خوراک د پاره. و شرابک او ګوره اسکاک ته دی په وړو کې لوښي کې ورسره سیر کاوه. لم یتسنا چې نه دی متغیر شوی. وانظر وګوره الی حمارک سورلی ته دی. د خر معنی به دغه زبیده به غونته کېدی نو سورلی معنی به وکړي. الی حمارک سورلی ته دی. ولنجعلک او د دې دپاره چې موږ یې وګرځوو آیة نښه للناس دپاره د خلکو. وانظر وګوره الی العظام اډوکو ته کیف ننشزها څنګه موږ حرکت ورکوو ثم نکسوها بیا موږ اغوندو هغې ته لحمه غوښه. بس ده ورته کتله او د سورلی هغه اډوکي په حرکت کې شو بس غوښه به راتلله پسې نه ختله. فلما تبین له هر کله چې واضحه شوه دته قال وی ویله اعلم زه پوه شم. دلته مراد د علم را رؤیت بصري دی په سترګو باندې مې اوس ولیدل ځکه چې لیس الخبر کالمعاینه د الله نبي وی خبر په شان د لیدلو نه دی یو د لیدلو حال دی یو اورېدل دي. نو زه پوه شوم اوسه ان لا یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر فارسبانی قدرت لرونکی دی. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى دا دویم مثال دی د اصحاب الرشد. و اذ قال ابراهیم کله چې ویلا ابراهیم علیه السلام ربی ای زما ربا ارنی ما ته وښیوه کیف تحیی الموتى ته څرنګې راژوندي کې مړو لره چې دا وینم چې دا مړي څنګه راژوندي کې. په دې باندې دا سوال نه راځي چې یاره ابراهیم علیه السلام ګنې شک کړی. صحیح ده لکه بعضې پروفیسران بیا دي کې غلط شي. و ابراهیم علیه السلام مخکې نعوذ بالله مشرک و بیا څه شو موحد شو. نه لکه پیغمبران پیدایشي موحدین دي د نبوت نه مخکې او د نبوت نه وروسته د ګناهونو نه پاکي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي وایي موږ ډېر لایق یو چې د ابراهیم علیه السلام نه څه وکړو شک وکړو. نو ابراهیم علیه السلام موږ شک نه کوو. نو ابراهیم خو په طریقه اولا شک نه دی کړی ولې زموږ په دې یقین نه دی چې الله مړي راژوندي کوي. نو زموږ شک نشته که نه. نو چې زموږ شک نه رسول الله نه د ابراهیم شک د کوم ځای نه راغلی نو نه دی راغلی. په روایت کې راځي ښه څنګه راژوندي کې ته مړو لره. قال وی ویلا اولم تؤمن آیا ستا باور نه دی څه. قال وی ویلا بلا ولې نه په دې خو مې یقین دی ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې مطمئن شي او مضبوط شي زما زړه چې په سترګو یې وینم نو بیا ښه خبره قوي شو. قال ویل الله فخذ نو ونیسه اربعة څلور من الطیر د مرغانو نه. نو څلور یې ونیول. څلور څو یو بانګیو یو طاووس یو غراب او څلورم کوتره څلور دانې. دا څلور ولیو وی په بانګي کې ماده د شهوت ډیره ده. و چې چرګه نه نو دا نه وایي چې دا خپله ده که پردی خو بس منډه پسې ووه. نو د دې نه اشاره ده چې ګوره خواهش پرسته به نه جوړېږي. څه به جوړېږي دین پرسته به جوړېږي قانون پرسته به جوړېږي. د الله د قانون پابند دی د الله د دین پابند وي. داسې به نه د بانګي په شانتې منډې تړلې کله په یو بلی او کله په بله بلی او کله په یوه کوڅه او کله په بله کوڅه کې دا به نه کي. دویم چې و نو دا طاووس نو په ده کې ماده د زینت پکې ده. طاووس پېژنې سیمل مرغه مور چې ورته وایي نو دا کې ډېر ښایسته دی. نو دې ته به هم نه متکبره کېږي ښایسته به نه متکبره کېږي ځکه چې طاووس ډېر ښایسته دی خو چې کله پښو ته وګوري نو په ژړا شي. پښې دې ولې لیدلې پښې ډېرې دغه بدرنګې دي او نور څومره ډولې دي ښایسته. نو که ته ډېر هم ښایسته یې او ډېر هم مزېدار یې خو چې کله بیت الخلا له لاړ شي نو بس بیا رسه خواته څوک ټینګېږي. یا مثال کې طور پر چې ته ډېر هم ښایسته انسان یې او که نارینه یې او که زنانه یې خو چې خېټه یې خرابه شوه نو په کمره کې به اوسه کېږي
نو بس دا را په یادوه ځان ته نو چې تکبره د پکې نه راځي ښه جي دریم چې و نو دا غراب و غراب په غراب کې ماده د حرص ته کارغه کی به چې کوم ځای کې مرداره ده نو استاد یې د پې لانجه ده هلته بستلی نو حرص به هم ډېر نه کي صحیح ده زه تاسو ما مخکې ویلي وو چې زمونږ یو استاد و هغه به ویل چې دوه شیونه د عزتمن انسان په سیکنډ کې عزت خرابوي یو څه شی ده خېټه نو چې کله حرص ناکي او بل ټکی چې دی نا به ورسه ته ووایي استاد په خلاص یا خو خو پوهېږئ که نه ته معلوم دی نو بهر کې نو په دې باندې به خپل عزتونه نه خرابې حرص به نه کوې ډېر ګوره شیطان کې وایي د نیکانو لس صفتونه دي په څه کې په شیطان کې نه دي شکونه او دی ګوره څو ځل ما ویلي دي او څاروي وایي په سپي کې د نیکانو لس صفتونه دي او یو صفت پکې د څه دی دا پکې د حرص دی نو یو عالم په کتاب مستقل لیکلی چې دا سپي په هغه لس صفتونو باندې د یو صفت وباړولي صفت د څه دی نو اوس ګوره انسان لکې مړوی اسې سپی نو ګوره هغه لس صفتونه ایسته په سین ویسي نو څوک ولا لس صفتونه نه یادوي خو دا یو ولا یادوي دا بد صفت نو د حرص نه به ځان ساتي حرص به نه کړي او څلورم چې و نو حمامه وه کوتره وه کوتره کورکوړی وه نو په دې کې ماده د غفلت ده نو ځان به هم داسې د ځان نه به څه هم نه جوړی حابل هم نه جوړی چې قابل راولېږي او مړ دي نو د ځان حفاظت به هم کې ښه چمتو به ګرځي صحیح ده ځان حفاظت دپاره به اسلحه ګرځي د ځان سبق محفوظه ځینې ځایونو ته چمتو به ګرځي ولې داسې نه چې غافل او دشمن د ښکار نه کړي نو کوتره کله کله ګوره ښکار کوي خلک غافل که د غفلت د وجې نه سر کېږي نلای قال ویلا فخذ ونسار بعد څلور من الطیر د مرغونه فسرهن الیک د ځان سره مخته که یو معنه دا ده لا ولا معنه د ځان سره مخته که او به ټوک ټوک که دا معنه پکې ده مخته که او به چکنی که فسرهن الیک نو ځان سره مخته که دغې لره ثم اجعل بیکې دوا علی کل جبلنا په هر غربانی منهن د هغې نه جزءا ټوټې ثم ادعوهن بیا رو بلا دیو لرا یاتینک راځي به تا لره سعیا په منډه باندې بچې دا یې وکړل غوښې وله خلط ملک د ټولو چې خلط ملکه په غرونو باندې لږه لږه کېښوسه په هر غر یې نه دی ویلې دا عرف دی ته کلي عرفي ویه نو کم چې قریب غرونه پای باندې کېښوسه بس اشاره یې ورته وکړه بس غوښه راتلله او هر یوه په خپله پسې نښتله او مرغۍ جوړې شوې ټولې وعلم پوه شان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور ذات دی حکیم حکار دی حکمت نه ډک دی واخر دعوانا الحمدلله